जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम قدرمنو کتونکو زه ستاسو سرور سجاد علي اخونزاده یم او په دې ټیم کې موجود یم په بونیر بګړه کم ترو کې ډیم چې کم جوړ شوی او په بګړه کې د بګړې مین روډ نو ته تقریبا داسې د 100 منټو په فاصله باندې دی روډ کچاوم دی په فوټیج کې تاسو کته شئ کم ډیم چې تاسو کو ته ډیر زیات په سوشل میډیا باندې وایرل شوی ډیر زیات خلکو خوخو دلته بسیلانیان هم ډیر زیات راتلو ننم کسان راغلي دي ډیر زیات خو چونکې واپس لاړو خپه لاړو وجه دا وه چې کم دا ډیم چې دی دا اوبه چې کمې دي دا اوبه تی ایستلي دي او د هغې له وجې دلته پکې خلکو به لامبل را لامبلو نو اوس پکې لخې دي شګې دي او خلک یقینا ډیر زیات خفه دی یاره چې موږ د ډیر لرې لرې ځایونو نه خلک رالو د دې ډیم د کتو دپاره د لیدو دپاره د انجوایمنټ دپاره د ځان سره کم واړه هم راوستي دي د پکنیک دپاره راغلي پروګرامونه پکې هم کړلي چا پکې کوم ټوپان چې دي هغه هم راوړي دي د لامبولو لپاره خو چونکې اوبه وچې شوي دي د هغې له وجې ډېر کسان چې دی نو خفه لاړو او ډېر زیات پریشانه دي دلته کې خلک راغلی دی د دې سیلانیان راغلي دي د ډیم د لیدو د کتو دپاره د هغو سره به هم خبرې اترې کوو چې هغو په دې حواله باندې څه ویل غواړي او څوک چې هم راځئ نو دا تاسو کتی شئ بالکل که دې ډیم کتو لیدلو راځئ نو بالکل زه ورته وایم چې مه راځئ ځکه چې هغه خوند او مزه چې دی هغه یې نشته راځئ اوس نور خلکو سره خبرې کوو تاسو نوم دې کوم نه راغلی زما ډاکټر شهاب نوم دی ایله نه راغلی ما دا راته ډیم ترالی ډیم د حالات ته وګاتو نو څه غني یاره یقین وکړه ډېر غټ توقعات راغلي وو ملګري راغلي وو خپل مطلب فیملی والا راغلي وو نو ای براته خبرې اترې وکړې تصویر مسویر مې ولیدو نو ډېر بهترین وو اوبه یې صفا وې ماحول ډېر ښه و یو د ویو هم ډېر ښه ورکوي خو یاره چې رالو نو ځای تش کړی دی تش کړی دی نو لکه کم خټې دي او سیسټم خراب دی نو یاره کملار چې دی وواده نو ستومان یو خو بس څه وکړو راغلي نو دا واړه ګوره دي ډېر په شوق راغلي دي ما د سکول نه ډایګر روان کړلو دي مطلب تصویر مسویر راشه موږ هم چکر لبوده ما چکر لمبوده ما نو هغه چې رالي یاره سیسټم دغه نه مزه نه کوي په سوشل میډیا خو دا ډېر په ټرینډینګ کو د ډیپټي کمشنر د پیج نم چلید که نه او که نه ډېر ځایونه موږ هم دغه مطلب سوشل میډیا نه راغلي موږ ته خو دې اندازه نه وه او ملګري راغلي وو ډېر کسان واپس لاړه خفه لاړو یاره اوس چې دلته زما تقریبا 100 منټه وشو خلک راشي دیوال ودرېږي لږ زیاده خوا دې خوا وګوري بیا د مقامي خلکو نه تپوس وکړي اکثر به کېدی تی لامې را لامې وي څه سره ای ورته یاره اوس وي باران نه بس وي دا ځای ورته خلکو کولاک ورته شوی دی نو خلک خو دغه راځي مطلب د لامبلو شوقي زما یو مشر دی دیو چې لکه زه راغلی خاص کر لامبلو له ځکه چې دا ځای ډېر ژور و اوس هغه شان قیسې نشي لږ خو ډېر خوړونه ډېر مزناکې اوبه وي اوس کارخانې مرخانې راغلي سیسټم خطا دی جدي راشه پاک ځای به مطلب شغمغ و سیسټم هغه هم ناامیده ناست دي هغه څه نوم دی بچیا جلال څنګه ښې سویم کې سبق وایي کېجي کې ګوډو دلته څه راغلی وي چکر لا نو څنګه چکر دی ولګاو په میډیا سوشل میډیا چې کوم اډې ملدل تک شي نو به شي نو خو نشته اوس نو خپه شو که خوشاله خپه نسره کم نه راغلی زمان مکاشف ته راغلی دا پیرا بینا لري نه راغلی د څه لپاره دلته راغلی وي بس لامبول لپاره راغلی خو لین خطا دی دا ډیم لیول څنګه اوس څنګه دی اول خو ډېر ډوبو دی ځینو ته راغلی اوس خو تش دی اوس موږ ځان سره اوزار هم راوړی دی خو اوس سمې نه خوري 100,000 ټوپ موږ ترې راوړلی ټوپ موږ راوړی دی 4,500 روپۍ موږ ټوپ راوړی دی تېر پیر راغلي وو ډوبېدو پکې نو اوس هم ځان سره ټوپ راوړی خو شی وچ پروت دی نو تاوان هسې شو خفه شو خفه شوم نو څه خواست پکې دي انتظامیې د موجودو حکومت ته یاره دوی شم نشم ویلی خو څه ووامه نو چې صرف لکه دا ډیم بیا بحال کیږي مکمل ختم کیږي بحال کیږي که نه او بیا خو ختمول پکار دي ځکه چې دنیا خلک راغلی دی موږ هم کړاو مړاو وشو
تکلیف وشو نو هم چې ډوخه ته مې کېږي خبره به خلاص شي. زما نوم شهزاد دی او د ریګا نه راغلی ما. او جی نور کله دینه مخکې راغلی چې د ګیم ته او جی بلې جمعه راغلی. د مخکې څه پوزیشن او اوس د پوزیشن دی؟ مخکې ډېر ښه و، اوس لږ رنګېشن دی، اوبه یې لږې خړې شوي دي او خراب شوی دی که نه. نو چې راغلی نو خفه شو که خوشحاله؟ ډېره خفه شو. او جی لکه حکومت ته به څه خواست کوئ؟ حکومت ته خواست کو چې دا ډیم اوبه دغه کړي نو. او جی زما نوم ورور مشهود دی او موږ د کړپې نه راغلي یو. موږ ته دې ډیم خلکو ډېر صفت کړی و، ډېر ښکلی ځای دی، خلک ورته ځي او ډېر مزناک ځای دی. موږ راغلي موږ وایي دا به د اوبو نه ډکي او ډېر مزه به وکړي او موږ دا د خپل سټینګ میټینګ برابر راوړی دی، ټول ملګري ټول په شریک راغلي. موږ چې راورسېږو په ډیم کې اوبه نشته، ډیم بالکل تش دی. نو دې له حکومت له پکار دی چې څه نه څه اقدام وکړي، دا وکړي چې دې توجه ورکړي. یو خو روډ بالکل خراب دی او سړی دومره لرې سفر وکړي بل روډ هم خراب وي بیا اوبه هم نه وي، ځکه ډېره ناجیزن ده. او که نه ملګري دا اوس زموږ دا ملګری څه دی د په بمبرویز کې ډرایوینګ کوه که نه هغه کشان روډ دی، خدای شته بس هم خو د هغې نه اخوا روډي دې ته توجه پکار ده. یو خو دې ټایم د لازمي توجه پکار دی چې ډک شي. زما صاحبزاده نوم دی، موږ د کړپې نه راغلي یو دلته چکر د پاره راغلو دی اوبو ته لامبلو ده او نو ډېر ښکلی ځای دی، ډېر زبردست ماحول دی دلته او ډېر ښکلی موسم دی. ډیم په حواله تصویرانو کې لیدلی څنګه اوس څنګه دی؟ ډیم هم په تصویرانو کې چې کوم لیدلی نو هغه رای مناسب خو اوس نه دی، اوبه ډېرې خړې دي او ډېره ګندګي ده پکې اوس. حکومت له پکار دی چې صفایي وکړي، دې دغه وکړي چې خلک دلته بیا چکر له راځي او هغوی د ټایم او وخت نه ضایع کېږي او د روډ د دغه وکړي چې لار ورته اسانه شي لږه. قدرمنو کتونکو د بونیر بغړې کم ډیم د حالات چې دي تاسو وکتو، د خلکو خبرې هم تاسو واورېدې. زموږ ضلع انتظامیې ته موجوده کم نمایندګان چې دي هغو ته درخواست دی چې د دې ډیم کم حالات چې جوړ شوي دي اوبه ترې وتې دي د دې باندې څه غور فکر وکړي، ځکه چې ډېر لرې لرې نه سیلانیان راځي او هغه چې دی بیا د دې نه مایوسه ځي، بیا دلته کې د راتلو کوشش نه کوي. وجه دا ده چې د اوبه له اوله برابر وي په دې ډیم کې، اوس چې د هغې کم سطحه چې ده هغه کمه شوې ده، د څه وجې کمه شوې ده نو هېڅ چاته هم چې دی نو پته نشته. موجوده حکومت ضلع انتظامیې ته خواست دی چې دې باندې څه غور فکر وکړي چې کوم سیلانیان چکر له راځي چې هغه د دې نه مایوسه نه دي. خپل کوربه سجاد علي اخندزاده له ورکړه اجازت. په لوی الله مسپارم. پاکستان زنده باد. د لوی الله په امان.